بسم الله الرحمن الرحیم. ابو المنتهی صفحہ نمبر 20 او درس نمبر 6 شپږم نمبر درس دی. خبره د کلام الباری روانه و چې د الله جل جلاله د پاره کلام په ازل کې ثابت دی او قران داغه کلام دی او کلام نفسی دا قدیم دی او دا حادث نه دی. ولفظنا دیوی ای تلفظنا زمونږ تلفظ د لفظ په عرف کې څه معنی جوړې ده؟ ملفوظنا ما يتلفظ به الانسان تلفظ وای کنه. نو ملفوظنا بالقران مخلوق د دې سمانه نه و. نو چې معنی نه و متبادر ذهن ته دغه راتله چې لفظ به په معنی د ملفوظ وي. نو د ذکر تعویل پکې وکړو هغه معنی مصدری ته نه مراد کړي چې ګوره متن کې چې کوم لفظ ذکر دی نو دغه لفظ نه معنی مصدری مراد ده. نو ذکر تعویل کو د لفظ په تلفظ سره چې تلفظ زمونږ په قران سره دا مخلوق دی یعنی حادث دی. پوښ ولې کنه وکتابتون وغنوشت کول زمونږ لیکل زمونږ له دې قران لره مخلوقاتون دا هم مخلوق دی. وقراءتنا له لستل زمونگا دی قرآن لرا مخلوقاتون دا هم مخلوق دی. لأن ذالک ذکر دا هر یو زمونگ تلفظ زمونگ لکل زمونگ دا قرات من افعالنا دا غو زمونگ افعال دی زمونگ کسب دی مونگ کاسبین یو. و افعالنا و زمونگ افعال کلها طول مخلوقاتون دا غو مخلوق دی به تخلیق الله په تخلیق د الله سره پیدا کون کې هغه دی او نور کون کې مونږ یو پیدا کړی الله دی. پوښولې کنه والقرآن قرآن یعنی کلام الله تعالی کلام الله د الله چې کوم دی کلام نفسی غیر مخلوقنا دا مخلوق نه دی. وحروفنا زمونږ دا حرفونه وکاغذنا زمونږ دا کاغذ په اعتبار د مصنوعیت چراوالی وکتابتنا زمونږ دا کتابت كلها دا ټول مخلوقاتون دا مخلوق دی. لانها دا ذکر مخلوق دی دلیل د مخلوقیت بیانې. لانها ذکر دا من افعال العباد دا د بندگان او افعال دا د غی کسب دی دا بندگان کوي. وکلام الله تعالی او کلام د خدای تعالی چې کلام نفسی دی غیر مخلوقنا دا مخلوق نه دی. لان الكتابه ذکر کتابت پوښولې کنه او کاغذ او حروف او کلمات والآیات او آیاتنا كلها دا ټول آلة القرآن دا آله د قرآن دا لحاجت العباد الیها ذکا کلام من نفسی چې کوم دی دا غي د فهم د پاره بندگان دی حروف ته او لفظ ته او کاغذ ته او تور ټکو ته دې ته محتاج دي. نو دا پاغي باندې دال له بنده ورته محتاج دی. بنده ډایرک دا غینه اخذ او فهم نشي کوله ورسته دی لیکنه. نو دا آله د قرآن ده د وجه د حاجت د عبادن الیها چاته اغیتا برنا کید لیکلی دي په فهم د غمانه قدیم کې بس دې ته د عباد محتاج دي دینه بغیر د غی فهم نشي کوله. وکلام الله تعالی او کلام د خدای تعالی قائم بذاته یا قائم دی په ذات دا غسره چې هغه کلام نفسی دی هغه قدیم دی. ومعناه معنی دا هغه کلام نفسی مفهومنا اغرا پیجندل شي به هاذ الاشیاء په دغه شیزونو چې کتابت دی کاغذ دی حروف دی کلمات دی او آیت دی. نو دا هغه ما کلام نفسی معنی فهمیږي په دې شیزونو سره. فمن قال پس چا چې او ویلا بان کلام الله تعالی چې بشکا کلام د خدای تعالی مخلوق دا مخلوق دی فهو کافر بالله تعالی دې کافر شو د خدای تعالی په کلام باندې ورسېدل کنه. ومن قال او چا چې او ویل القرآن مخلوق چې قرآن مخلوق دی واراد به الكلام النفسي او دی قرآن نه مراد کلام نفسی او القائم بذاته چې هغه د الله تعالی ذات سره قائم دی. کما هو مذهب الکرامیه لکه څنګه چې دا مذهب د کرامیه دی والحنابلة او د بعض مسمى بالحنابلة دی. دلته د محشی چې دی خطا شوی دی عبد القادر صاحب دا خطا شوی دی. د په دې اړه خدای لیکلی دی چې ولفظ الحنابلة ها هنا من قلم النساخ. دلته د حنابلو دا لفظ ودا د ناسخین او د قلم نه وته دی
وی حنابلہ خو چې کم دی هغه د دې مطلب دا دی دا کم کلام لفظي چې کم دی خدام قدیم غني هغه خودي ته هغه کلام نفسي ته وسنګ حادث وي پورا سیدلې کنه نو عبد الله کنداری سے پیرا لګېدلې دی هغه ورته وی چې نه ساده سړیا دا د ناسخ د قلم نه دی وته بلکې دا یو ډله وا اغي بزان منسوب کولو حنابلو ته او عقیده د څه گمراه هوا اغي ودا کلام نفسي څه کولو دې ته حادث ویلو پشان د کرامیو او دا غډله دی ابو المنتهی مولا لیدلې وا نو دې هغه ډله یادې لکه څنګه چې وینن سبا زمانه کې وهابیان ځان ته حنابلہ وي او عقاید خراب دي نو دا سدا د په زمانه کې یو ډله وهابیله به ورته ویلا هغه حنبلیان چې د احمد حنبل رحمت الله علیه په عقیدو مذهب باندې دي هغه نه یادې دا یو بل گمراه ډله یادې نو تا ته کدا زی وهابي بي دینه پیش کولو چې تاسو خپل کې یو بل ته کافرم ویل دي لکه ابو المنتهی کې تاسو حنابلہ ته د کفر نسبت کړي دي نو هغه حنابلہ تاسو غونډه حنابلہ وکنه چې تاسو وی چې ابن تیمیه حنبلی وو او تاسو وی چې لکه محمد ابن عبد الوهاب نجدیم حنبلی وو هغه تاسو غونډه حنبلی ته غوځو سم کافر وې موي تاسو غونډه حنبلیان کنه نام نهاد حنبلیان کنه صحیح حنبلی دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب باندې پابند کلک ولاړ عقیده د اهل سنت والجماعت ولا حنبلی استغفر الله توبه توبه مونږ بکره غته کافر وایو ورسېدلې کنه نو دا دغه حنابلو دا یو ډله وا چې مسما په حنابلو باندې او عقیده خراب وا دا هغه یادې ورسېدلې کنه ومن قال او څوک چې په دې ځنه پويږي کنه نو بس هغه وی دا دې خطا شوی دا د داسې کړه نور غړې مړې وای را ورسېدي او باز په جواب نه پويږي چل نه ورزي دا خو هر فن خپل ماهر غواړي کنه لازم ومن قال او چا چویل القرآن مخلوقنا قرآن مخلوق دی و اراد به او اراده وک په دې سره الکلام النفسي القائم بذاته د کلام نفسي چې هغه قائم دی په ذات الباری پوری لکه ما هو لکه څنګه چې دا مذهب د کرامیو دی او د حنابلو دی یکون کافر دغه سړی کافر ګرځيږي لانه نفي الصفه الازليه له ځکه دا نفي دا د صفت ازلی د خدای تعالی او وجعل الباری او دا ګرځول د باری تعالی دی محل للحوادث محل د پاره د حوادث او محل د حوادث خو حادث دا خو حادث وی په خبره باندې پوښي بچي ومن قال او چا چې او ویل القرآن مخلوقنا چې قرآن مخلوق دی و اراده به او اراده وک په دې سره نفي الكلام الازلي دا نفي د کلام ازلی دا غي نفي کوله يكون کافر ادم کافر دی وهم المعتزله او دا معتزله دي دا بشرقید مولا باندې رد جوړوي چې هغه وي چې معتزله ته کافر نه وي دلته ابو المنتهی مولا په څنګه ټینګ ورغه وهم المعتزله يكون کافر دا کافر شو وهم المعتزله دا کافران سوق دي عمدا معتزله دي نو معتزله څه دي الکا کافران دي مجسمه سوق دي الکا کافران دي مشبهه سوق دي الکا جبريه سوق دي الکا کافران دي بوسلان دي بوبو نبوزي رازا ومن قال او چا چې ویل القرآن مخلوقنا قرآن مخلوق دي او دې پندو کې یو مولو هغه ویل چې معتزله اهل سنت والجماعت دي اي شو دا بچیاوي په خبره نه پوهیدو ومن قال او چا چې ویل القرآن مخلوقنا قرآن مخلوق دی و اراد به الكلام اللفظي او اراده وک په دې سره د کلام لفظي الغير القائم چې هغه قائم نه دی بذاته تعالی ولم يرد او اراده ونه کبه په دې سره نفي الكلام الازلي دا نفي د کلام ازلی لا يكون کافرا نو کافر نه ګرځيږي ولکن هاذا الاطلاق ولیکن دا اطلاق چې قران ته مخلوق وای خطا اوندا ټیک کار نه دی ځکه ته خو به خبره صحیح کې نفي د کلام ازلی بنه کې تبه دغه کې قرات یادې کتابت یادې او دغه تبستا کلام لفظي به یادې خو څوک بدر باندې ګمان کوي چې والله دام چرته معتزلی دی کسینګ دی وهم پیدا کوي نو دغه وجه نه دا خطا دی دا ټیک کار نه دی ورسېدل کنه لكن هذا الاطلاق ده اطلاق خطا وندا خطا ده لانه ذکر یوهم الكفر دا مهم د کفر دی وهم پیدا کون کې د کفر دی نو ذکر اطلاق خطا دی
وما ذکر الله تعالی هغه چې خدای تعالی ذکر کړی دی په القرآن په قرآن پاک کې حکایت اند حکایت په تور باندې ام موسی علی السلام و غیره د موسی علی السلام نو د غیر د دنه چې هغه نور من الانبیاء هغه نور انبیاء علیهم السلام دي وان فرعون او د فرعون سپینا او ابلیس او د ابلیس پنځپیرینا نو دغه چې الله تعالی څومره حکایت داغه نه کړی دي فإن ذلک كله کلام الله تعالی دا ټول د الله تعالی کلام دی اخبارا عنهم فهلكون د الله تعالی کې چې الله تعالی خبر ورکړي انهم د دینه وکلام الله تعالی او کلام د الله تعالی غیر مخلوقنا دا مخلوق نه دی او کلام د موسی علی السلام کم چې د په جبه صادر شوی لکه عربی ارنی انظر الیک ورسېدل کنه نو دغه او غیر د دنا من المخلوقین د نور مخلوق د دې کلام مخلوق دا مخلوق دی هو القرآن کلام الله قرآن چې دا کلام د الله دی لا کلامهم نه د دې کلام نه دی یعنی غرض د دې متن دا دی چې انما ذکر الله تعالی فی القرآن هغه چې الله تعالی ذکر کړی دی قرآن پاک کې اخبارنا به تور خبر ورکول ام موسی و عیسی علیهم السلام د موسی او د عیسی و غیرهما من الانبیاء علیهم السلام او د دین علاوه د نور انبیاء علیهم السلام وان فرعون او ابلیس علیهم اللعنه او د فرعون او د ابلیس په دواړو د لعنت د الله یمین وای فینما کان ذلک کله نو دا ټول اخبار دا خبر ورکول بکلامه القدیم دا د الله تعالی په قدیمی کلام سره دی الذي اغا کتبت الکلمات چې لیکل شوی دی کلمې الدالت و غدلالت کوونکی علیه پدې باندې فی لوح المحفوظ په لوح محفوظ کې الذي قبل خلق السماوات والارض اغه لوح محفوظ چې هغه لوح محفوظ کې لیکل شوی دی مخکې د پیدایش د اسمانونو د ځمکې نه لا بکلام حادثنا نو دغه اخبار په کلام حادث سره نه دی و علم حادثنا او په نوی علم سره نه دی نه په نوی کلام سره دی نه په نوی علم سره دی حاصلن چې دا نوی حاصل شوی وي لله تعالی خدای تعالی ته بعد ما سمعه منهم پس دا غینه چې الله تعالی دین اوریدلې وي بلکې دا یا دین صادر نو او الله خبر ورکړو چې موسی علی السلام دا ویلو عیسی علی السلام داسې به وي هغه ته پته و چې دی به داسې وي او خبره هم ورکړو په خبره باندې پیږي کنه نفل اخبار څه ته وای نقل المعنى لا باللفظ معنی را نقل کول الفاظ اغنی و معنی را نقل کی اخبار دی ته وای ورسېدل کنه لئن کلام موسی علیہ السلام دغه کلام د موسی علیہ السلام و غیره او کلام د غیر د موسی علیہ السلام نه د نور راواله من المخلوقین د نور مخلوق دا مخلوق دی او کلام الله تعالی غیر مخلوقین هغه مخلوق نه دی خبره بار کی صدا پاره کوي چې تاکید راشي ويؤيده د دې خبره تایید دا کیا اوس د دې خبره تایید دا کی چې د الله تعالی څومره اخبارات کړي دا د الله کلام دی دا د موسی علی السلام کلام نه دی دا د عیسی علی السلام کلام نه دی دا د بل مخلوق کلام نه دی دا د فرعون پنځپیریو د ابلیس او ابي کلام نه دی بلکې دا د الله کلام دی خبره باندې پیږي کنه نو ګورا اوس د دې تایید دا کی کدا د دې کلام وې نو مخلوق کې وچا مقابله کړي وې کنه او د الله کلام دی نو ځکه څوک مقابله هم نشي کولای حد د اعجاز تر رسیدلې مخلوق د مقابله نه عاجز ثابت شوی دی ورسېدلې کنه ويؤيده تایید د دې کې دا خبره چې ان قدر 3 آیاتنا چې په اندازې د 3 آیاتونو من القرآن د قران پاک نه بالغه چې سورته کوثر دی ان اعطیناک الکوثر دغه ورسېدلې کنه دغه په اندازې 3 آیاتونو بالغ رسېدلې دي حد الاعجاز تا وليس ذلك من البشر او داغه د بشر کلام نه دی داغه وس کې دا خبره نه ده چې هغه 3 آیات داغه 3 جملې د حد اعجاز ته ورسیږي ومن المعلوم او دا خبره معلومه ده چې انما نقلا هغه چې نقل کړي شوی دي من المخلوقین فی القرآن د موسی علی السلام په حواله چې دا غصمره خبره قرآن کې نقل دي هغه یزيد علی قدر 3 آیات 3 آیاتونو نه زیاتیږي کنه زیاتیږي نو چې هغه نه زیات دي خو پته لګي چې دا الله تعالی دا غنه اخبار کړي دي او دا کلام الله دی او څوک مقابله نشي کولای او حد اعجاز ته رسیدلې دي نو کلام د موسی علی السلام نشو کنه کلام د الله شو کنه او دا اخبار انه شو کنه او په علم ازلی او په اخبار ازلی سره دانه چې ګنې علم حادث او اخبار حادث په خبره پوریږي کنه لکه نو فیکون شو القرآن کلام الله دا الله کلام لا کلامهم کلام د دوی نش و اذا کان قدر 3 آیات او کله چې په اندازې د 3 آیاتونو
شو یبلغو چې رسیږي حد الاعجاز حد عجز کولو د نور مخلوق ته نو فیکون معجزا نو قران معجز شو عجز کون کې د غیر شو صيغه د اسم فاعل چې والی بعجز الخصم په سبب د عجز کولو د دشمن چې هغه عجز کوي منکر د قران منکر نو د هغه په سبب قران معجز شو فإنه لا يجيء زکه د خصم راتګ نشي کوله بمثل هذه الآيات په شان د قران کریم د آیاتونو کلامهم د خپل کلام نو فلا یکون مثل هذا نشو کلام د خلقو په شان د کلام د خدای تعالی الا یکون معجزا د مخلوق کلام معجز نه دی خارجا چاغه او خارج وي ان نطق البشر د مخلوق د خبرونه بلکې د مخلوق کلام داخل دی په نطق البشر کې مقابله ممکنه ده د کلام الباری مقابله څوک نشي کولای هغه معجز دی او خارج ان نطق البشر دی فاذا لا فرق بين القصص المذكوره نو دغه وخت چې کله خبر ادا شو چې کلام الله تعالی معجز دی او دې کې دا چې د څومره انبیو د حکایت کړي دا غینه اخبار کړي دي دا هم د الله کلام دی او دا معجز دی نو خبر ادا شو چې اوس په دې کلامیت کې کلاموالی کې چې څومره قصص دي او که څومره آیت کرسی ده او که الله تعالی توحید او صفات باندې مشتمل سور آیاتونه دي په دې کلاموالی کې دا یو شی دی پونه شول لکه هغه جزئی فضیلت چې هغه د مذکور فضیلت دی د مذکور لکه سورۃ اخلاص کې مذکور څه د صفات د باری تعالی دی هغه به او په دې کلامیت کې دا ټول سره مساوات لري برابر دی یو شی دی کدا کلام الله دی خو غم کلام الله دی ورسېدلې کنه نو ګوره ورته فیضان لا فرق نو په دغه وخت کې فرق پاتې نشو بین القصص المذکوره پمینز دا قصو کې چې هغه ذکر شوی دي په قران پاک کې و بین آیت الکرسی او پمینز د آیت الکرسی کې و سورۃ الاخلاص او پمینز د سورۃ الاخلاص کې فی کون کل واحد منها کلام الله تعالی پکې دو د هر واحد کې چې د هر یو کیسه ده او آیت کرسی ده او سورۃ اخلاص ده د هر یو کلام د الله دی نو پدې کلام والی کې څه شي دی لکه فرق پکې نشته دی ورسېدلې وسمع موسی علیہ السلام اوریدل او کلام الله تعالی د الله تعالی کلام یعنی غرض د ماتین دا دی موسی علیہ السلام من الله د الله نه کلام اوریدل بلا واسطه کلامه القدیم بلا واسطه بغیر د واسطینا موسی علیہ السلام د الله کلام اوریدل کوم کلامه القدیم هغه کلام د الله چې قدیم دی القائم بذاته چې هغه قائم دی په ذات د خدای تعالی سره بغیر د واسطې د ملک نه الله موسی علی السلام د الله تعالی قدیمی کلام اوریدل دي کما جاء لك څنګه چې دا راغلي دي په قوله تعالی په دې قول له خدای تعالی کې وکلم الله موسی تکلیما الله تعالی خبري کړي د موسی علی السلام سره په خبرو کول سره والله تعالی او خدای تعالی چې کوم دی قادر دی الا ان يتکلم په دې چې خبرو کې مال مخلوق د مخلوق سره من الجهات د هر طرف نه د الله خبري وکيږي هر طرف نه پوښ لیکنه او الجهه الواحد یا یو طرف نه بلا آلت بغیر د آلینه چې خلو جبو شونډ او زبان دی ولا واسطه بغیر د واسطینا ورسېدلې ويسمعه بنده ته ووري یا ويسمعه بنده به ووري بالآلت په آلی سره چې غوږ دی کل حروف لکه حرفونه سره به دی اوري الله د حرف نه بغیر کوي خو اوس د اجز د مخلوق دی د په حرفونو سره اوري دا اون رسېدل لکه الله خدا آلی او د حروف او کلماتو نه بغیر خبرې کوي او چې موسی علی السلام اوریدي نو د حروف سره اوریدل دا ته تبته حروف جوړ شو پوېږي کنه یار وصوت او د تبته आवाज جوړ شو ګینه الله خو आवाज سره خبرې نه کوي او الیاس ګمن الله تعالی ته صوت او आवाज هم ثابت کړي دي ورسېدل کنه موږ به کتابونو حواله ورکو خیر دي یو ورځ را روانه ده و بیري له احتیاجي الیها د وجد احتیاج د مخلوق الیها چې مخلوق دی حروف او صوت ته محتاج دي الله आवाज نه بغیر کلام کړي دي الله د حروف نه بغیر आवाज کړي دي الله تعالی د الینا خلینا شوندونه حلقنا مرینا بغیر आवाज کړي دي کلام کړي دي خو دغه کلام موسی علی السلام د تی حروف او صوت आवाज جوړ شو او د په الی په غوږ باندې اوریدل
په خبره باندې پیږي کنه لاحتیاجه د وجد احتیاج د مخلوقنا الیها دغه شذونو ته په فهم کلام الله تعالی الازلی په فهم په پویدلو د کلام د الله تعالی چې هغه ازلی دی فانه تعالی کته چې الله تعالی څنګه خبرو کې چې نه صوت او نه حروف وی الله تعالی علی ذلک قدیر پدې قادر دی کنه لانه ذکا آیا د الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قادر ذات دی پوښتنه په خبره باندې وقيل او شادام ویل دي چې کان موسی عليه السلام و موسی عليه السلام اذا كلمه الله تعالی چې کله الله تعالی د سره خبرې کولې يسمع كلامه د بد الله تعالی خبرې اوریدلې من باطن الغمام دا غدن د اوریزي الذي اغوريز کان کل عمود چې هغه پشان دستنی وا وقد يخشاه الغمام او دی هغه دستنی پرنګ اوریز څه کړو پټ کړو وقد کان الله او خدای تعالی متکلمنا خبرې کوونکی پازل کې ولم يكن او حال دا چې دینه وکلمه موسی چې د موسی علی السلام سره خبرې کړې وي د موسی علی السلام سره د خبرو کول نه وړاندې صفت د کلام په ځل کې ورته ثابتو معتزله باندې بیا یو درزو کو خبره باندې پیږي کنه لکه بیان قال الله او هغه دا چې الله تعالی ویلیو موسی علی السلام ته په ازل کې ورته ویلیو بغیر د صوت نه بغیر د حرف نه یا موسی انی انا ربک فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا اے موسی علی السلام بشک د ستاره یما او بس دواړه پانی ته پاغه پاکیزه مقام د طوا کې ولاړی ول محمد صلی الله علیه وسلم او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلیو په ازل کې فلما نو دیا چې کله د موسی علی السلام خبر الله قران کې نبی اسلام ته ورکولو نو دانه چې ګینه د نبی اسلام په زمانه کې د الله تعالی حادث کلام پیدا شو او د خبر ورکو نه په ازل کې دا کلام ودد ازل کې دا ویلو نبی اسلام باندې چې د زبدان ازلوم او د الته ویلو چې فلما تا کله چې راغو موسی علی السلام د غونی ته نو دی आवाज ورته وکړې شو یا موسی انی انا ربک فخلان علیک وان الله خدای تعالی اعلم فی الازل پازل کی پویو چې انه ينزل القرآن چې زب قرآن پاک نازلو ما علی محمد صلی الله علیه وسلم په نبی اسلام باندې ويخبر محمد صلی الله علیه وسلم او زب خبر ورکو ما نبی صلوات و سلام ته بقصص الانبیاء علیهم السلام وغيره فقصو د انبیاء علیهم السلام او د غیر د انبیاء علیهم السلام قصو باندې چې غیر سوق دي چې غیر عبارت دي من المخلوقات د نور عام مخلوقات نه لکه فرعون راواله او ابلیس راواله په دواړو دي د الله تعالی غټ لعنتی ويامرهم او الله تعالی ته پازل کې پتاوا چې زبدا خلکو ته امر کوما پتوعات باندې وينهاهم او زبدا خلک من کوما د معصیاتنا ولما بين الامام الاعظم او هر کله چې امام اعظم رحمت الله علیه بیان وکړو الامر د دې خبري د دې کار چې ګوره کلام د الله صفت دی پازل کې هغه ثابت دی او دې پازل کې متکلم وو نه اوس اراده وکړي چې په هر صفت کې د ازلیت د الله ثابت کی چې د هر صفت ازلی دی نو چې د هر صفت ازلیت ثابت کی او قدم ثابت کی واپس به د کلام مسلې ته بیا را کوشي پوښښ لیکنه نو چې کله امام اعظم رحمت الله علیه بیان کو د دې کار په صفت د کلام کې من انه چې هغه د دین عبارتو چې انه لا يتوقف على حصول المخاطب چې دا کلام د الله تعالی موقوف نه دی په حصول له مخاطب چې ګنې مخاطب وي او تاغه سره کلامو کې نو دغه به کلامینا مخاطبین مخلوق ووم نه او الله تعالی امرم کړو نه هم کړو کلام هم کړو نو دغه رنګ کې مخلوق نم وي دی خالقو کاغه وایا کاغه مطلب دا دی دا عابدین نمو دی عابدو او کرا مرزوقین نمو دی رازقو کمربوبین نمو دی ربو دک اشاره کوي نو اراده او کان یبین دا چې بیانو کی چې ان الامر چې حال او حکم فی سایر الصفات پټول صفات د الله تعالی کې چې هغه ذلی دي کذالک هم دک رنگ دی الک دا ولی دا بیان پکې ولی کو د کلام مسله کې دا نور امر منډل لدفع اند پاره د دفع لتوهم اختصاص هذا الحكم چې سنه څوک دا حکم خاص نه کی به بصفت الكلام یوازې صفت د کلام پوری چې ګینه الله تعالی کلام نو کړي او کلام ورتازل کې ثابت هو نو دا صرف دا کلام ورتازل کې ثابت هو باقی خالقیت باقی ربوبیت باقی دا رازقیت دا بازل کې ورته نو ثابت نو هغه پکې بیان کو چې دا وهم د خصوصیت په سکونه کی چې دا هر صفت د غشان دی هر صفت د ازلی دی وسه دی قدیم دی وقد كان الله خالقا وخد تعالی خالق فی الازل فازل کی ولم يخلق الخلق او دی مخلوق پیدا کړم نو
دا خو د صفت فعلی وروړو تخلیق دا خو صفت فعلی دي صفات ذاتیه ولې رونه ډپکی ویجی صفات فعلیه د چې روړل او دې وضاحت وکړو نو صفات ذاتیه په طریقو لا سره پازل کې ورته ثابت چې دا عند الاشاعره چې دا صفات اعتباریه انتزاعیه دي خبره باندې پیږي نو چې کله دا ورته ثابت شو نو صفات ذاتیه به څنګه ورته ثابت دي او پازل کې څنګه ثابت دي وقتفا اکتفا ک امام اعظم رحمت الله علیه بصفت الفعلیه چې هغه تخلیق دی ولم یذکر او ذکر نک من الصفات الذاتیه دا صفات ذاتیهونه چې هغه مخکې ذکر شو لکه حیات او علم او دا غیر نور راواله دا ولی لان توقف فيها صفه الفعلیه ځکه توقف د صفت فعلی پس دی لکه علی وجود المتعلق هغه وجود د متعلق دی خبره باندې پیږي کنه صفت د تخلیق الله ته مخکې نه ثابتو خو دې توقف پسو په وجود د متعلق وکنه چې کله دا غ تعلق حادث وکنه ځکه چې دا متعلق حادث وکنه چې مخلوق دی کنه دا موږ مخکې ویلو کنه نو ګوره ځکه د دې توقف د صفت فعلی په وجود د متعلق دی نو اظهر دا خبر ډیره ظاهره ده د صفت ذاتینا نو فیعلم نو معلومه شو من هدا دینا هغه حال د صفت ذاتی په طریقو لا سره نو چې صفات فعلیه ورته پازل کې ثابت شو نو صفات ذاتیه په طریقو لا سره پازل کې ورته ثابت دي واختار او مختار کو امام اعظم رحمت الله علیه د صفات فعلیونه التخلیق د تخلیق صفت لانه ذکر د تخلیق صفت اعم دا ډیر عام دی دا ډیر څه دی لکه عام دی ځکه انشاء ایجاد ابداع دا ټول دا څه دی لکه نو دغه بدی په نسبت سره دا څه دی دا خاص دی او دا عام دی ټول ته شامل دی عام دا عام دی لوجوده فی کل صفتنا ځکه دا په هر صفت کې موجود دی ابداع کې موجود دی ایجاد کې موجود دی انشاء کې موجود دی اختراع کې موجود دی نو دا عام نو ځکه دا غوړه کو ولما دفع الوهم او چې کله وهم دفع کو وهم سو لکه چې کله نور صفات نه وي ذکر کړي یوازې د کلام ذکر کړي وي نو خلق به ویل چې د ازلیت صرف صفت الکلام ته ثابت دي نو د ورکه تخلیق امر واچول چې نه دام ورته فاضل کې ثابتو نو چې کله وهم دفقو نو عاد واپس راغی اله تحقیق ما هو هغه تحقیق د هغه ستا هو بصدده چې د په مقام د بیان دغه کې چې په صدد دغه کې چې هغه ذکر کی او په صدد د څه کې د صفت الکلام کې وکنه بیان د صفت الکلام کې وکنه نو فقار نو بیاغه خبره تراغو نو وی فرمایل چې کلم الله تعالی موسی الله د موسی علی السلام سره خبرې کړې وی کلمه ور سره خبرې کړې دي بکله فلما کلم الله کله چې خبرو کې خدای تعالی د موسی علی السلام سره کلمه ور سره خبرې وکي بکلامه الذی په کلام خپل هغه سره هو له صفه قدیمه چې هغه د پاره صفت قدیمی فل ازل په ازل کې نو په هغه صفه چې کلم الله تعالی موسی علیہ السلام سره خبرې وکي نو دانه چې پنوي کلام ور سره وکي په هغه کلام ور سره وکي چې کوم د تفاضل کې صفاتو هم په هغه کلام ور سره خبرې وکي لأن کلامه تعالی ذکر کلام د خدای تعالی ازلی ازلی دی اول نه لري ابدی ابدی دی اخر نه لري لا يتغير تغييرا پکې ناراضي ولا يتبدل تبديلا پکې ناراضي ولما لم يشبه صفاته تعالی او هر کله چې لما حرف شرط دی او هر کله چې مشابه ندي صفات د خدای تعالی په صفاتو بصفات الخلق هغه صفاتو د مخلوق سره نو کما لا يشبه ذاته کله کسرنګ چې مشابه نه دي ذات د خدای تعالی په ذات د مخلوق سره نو قال او ویل امام اعظم رحمت الله علیه دا جزا شو اسی ویل چې وصفات الله تعالی صفات د الله تعالی كلها ټول چې راواله قدیمه ذاتیه دا قدیم دي ذاتی توربان ذاتیه کان فعلیه صفات د الله ټول قدیم دي که ذاتی دي او که فعلی دي لم یزل ازلیه د حمدا په خوانه د ازلیو دا ازلی دي بخلاف صفات المخلوقین په خلاف د صفات د مخلوقه دغه حادث تو صفات هم حادث دي وذالک لانه تعالی او دا ځکه چې ګوره خدای تعالی چې دی یا علم علم لري او ذاتی علم لا ک علمنا نه پشان زمون د علم ځکه زمون ذاتی نه دی عطای دی او حادث ته په خبره باندې پیږي کنه ودا ذاتی کې پکې کم زین را منډي ودا پکې دي ځان نه را منډلې وتاب المنتهی فک اکبر شرع قائد دا شذونه ویلي کنه چرتا اصلي پته متي اړولې دي د توتو د بیره پانه دی اړولې دي کنه د کتابونو پته دی مړولې دي بوس خوره غیا خوره پانه خوره ټانټي جو وسبلای انسان زناوري سړیتو پلار اتلې ایمان درکشته کنه
ولی خیانت کې سره د علم ذاتی کې کتابونو لګولې کنه دی لګولې صفات د الله ذاتی دي کنه دی لګا د مخلوق صفات حادث دي کنه دی لګا نو بس موږ چې علم غیب د الله ذاتی صفات دی او د مخلوق حادث او عطایی صفات دی او د علم کلام کتابونو نه ذاتی کې ثابت شو که ثابت نشو او دا د خدای په قهر او د پیغمبرانو وزار والی د صحابو د اولیاء وزار والی چې وی د ذاتی کې په کې دي ځان نه ورچي نه په ابو المنتهی باندې د علم کلام په کتابونو باندې کافران شو که کافران نشو او گچا ویل زه ورته کافر نه ویم تیزو وای نو دا مامونه سم تیزو وای لار دی ورته وای چې پته ولګي رازا یعلم خدای تعالی علم لري لا ک علمنا نه پشان د علم زمونږه او کنه سبا وسو ریکارډ اوري ودا چرته کمره کې پټ نه استونن سبا خدا کسی شروع دي کنه ودا کمره کې پټ چیلنج ور کړو دا کمره کې پټ نه استو دا نو موږ درته په 2000 کسانو محفل کې هم دا چغي وو ته دا خپل درسګاه کې هم دا چغي وو او چې ناراضي نور موږ در سره سوکو در پسې کور ته درش لا ک علمنا نه پشان د علم زمونږه لئن علمنا ذک علم زمونږه حادث دی او حادث والحادث لا يخلو دا خالقینا ان معارضه الوهم د معارضه د وهمنا وعلم تعالی علم د خدای تعالی قدیم دا قدیم دی علم د الله تعالی قدیم شو ذاتی شو جل دا ډیر بزرگ دی ولوی دی اوچت دی من ان یکون ضروریه د دینه چې د الله علم ضروری شي علم ضروری د الله علم ضروری نه دی او کسبین یا کسبی شي او تصوریا او یا تصوری شي او تصدیقیا یا تصدیقی شي دا خو د مخلوق د علم صفات دي ويقدر خدای تعالی قادر دی لکه قدرتنا زمونږ د قدرت پشانتنا لأن قدرت او زګه قدرت داغه قدیمه دا قدیم دی ومؤثره بالایجاد او د الله قدرت اثر کوي بالایجاد پشي موجود کول سره شی پیدا کوي او زمونږ قدرت مؤثر دی خو فل کسب نو مخلوق کولو والا الله پیدا کولو والا نو پریوندیانو باندې را دراغه هغه پدې شنه پويږي هغه همدغه هغه ویل سترګې تړلې او بس هغه ارهټ نشپک نمبرونه تاوي راتاوي پټې پیړای نور دنیا نه خبر نه ده ډن چیندخ دیخه او هغه اسپاده چې بس هغه دغه وستغي ورته تړلې کنه نور الله را ورته نه کوي پوښولې کنه چې نور څه خبر نشي نو دا غشي زونه دي سیبا الک راشي ځان پوي کې خدایم تباکا سلويخ کاله به تیر کی غټه میر په شپږ نمبرونه ونه کې بس عمل تاړې راړې خدای دې غر کو تباکا دل تراش استنجا نه خبر نه دی چې وړي کې بسنګ استنجا کې جمی کې بسنګ کې استنجا په څو قسمه ده استنجا کم باب دی دې باب څه خصوصیات دي نه دینم خبر نه دی خوار کوي کې مګه پرې وته څنګه څومره وبته نو باسي دینم خبر نه دی نه د غسل فرض ورته یاد دي نه په اودس کې سنت ورته یاد دي نه ورته فرض یاد دي نه ورته مستحب یاد دي نه د منځ نه خبر دي او دغه له تکړه دي چې دا پنسي تر ګوډو رسي او مسواک لاس کیونی سي او اتر متر راکاږي او تندې کې تور ټاپو لګي او سلور ګوټه کپڑے واچي او چې پرکو پرودي چې نیمه غنټه به پرودي چې خلک پروتي چې خلک وځي دا غوډر بزرګ دي او د جیغان غټ حرامي تنه بل نه وي د سود په د ختمي د دروغ په د ختمي ورسه په د ختمي او جمعات کې به دا خلک متاثر کړي چې والله د وخت له ګولو دا غټ بزرګ اوس خو یابر نخرم شروع کړي دا چې راشي د سلويخت ورځونه کجوري امزان سره وروړي او به امزان سره وروړي او چې کوم خلک مبارکه ته ورنشي هغه نبی اګلی کې اخذم خفي وي زما سړی وي سلويخت ورځونه راغی د خدای په لار کې وده ته مبارکه ته رانغي نو پاغو پتا زو غلانت دغه د وجه وریږي نو زم په دلانت کې ځان راولم د سه حج عمرې نه راغلي دي څنګه بازي ورګي دی ګونه پغې ته چې د مور وادي فرض مون سی وشو کم فرض په سنت دعا باندې کې اللهم انت السلام بو یا ډایرکټ په پاجه سنت بو کې اغه نه پس بکینه دعا او استغفار او سبحان الله الحمدلله الله اکبر او دعاګانې کوا او دې څه کوي چې څنګه فرض منځ شي امام او مقتدیان پاسي اهل سنت هغه سنت وتا دا حرامیان ناس دي ګوتې شماري او چې کله امام سنت کې دعا ته راتو شي دا حرامي پاتې په سنت ودري
دا غټي غټي علامې دي. عوام ویره مونږ ته څه پته لګي چې دا عقیده څنګه ده. ډیره صفا پته لګي جمعه ته چې راشي نو جمعه ته وګوره د دې جمعه کې اول خو اسکار لیکلې شوی نه کبیا لیکلې شوی کنه د نبی له سلام د اسم شریف سره یا نه وي بس یو علامه ده شو. دوی مدا په د مصلی چې ودره دواغه تو وګوره تندې څنګه دي د مسلمانې دي کنه جهنميانو دي تندینم پته لګي. دریم دا تندینه بر وګوره پټکې دې که کار کول له رومال له دینم پته لګي. سلورم دا چې کله نیت تړي کنه نو ګوره وګونو ته ګوتی وړي کدي وګوته ګوتی وړي چرته وړي دینم پته لګي. د ملک خو شافعیان نشته دي او نه حنبلیان نشته او نه مالکیان څه چې ارسال کوي دا خدای حناف ملک دی او چې د پکې دا وړېدلې پوښه دا مرتد شوی دی. او بیا چې نیت تړي ګوره په نامه لاسونه کې کده خزه غونې پسینه باندې کې چرته کې دغه نن پته لګي. او بیا لاندې خپو ته ګوره چې لکه اما شوم چې نه وې سنت کې سوځي کولو ګرځي چې دی اوس کولو ولاړ دی او کسلور ګوته ولاړ دی نو که کولو ولاړو مسپوشه چې دا مرزي دی او کنه بیخي اودوي ټماټر خو دې خو خراب پیجندو دا فرق دنه شو کوله دغه ته دیم خیال نو درې مسلورم صف کې ولاړ وي نه د امامو کته نه نت نه خبر شوي نبی اخرت ته ګوره کوي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سلام اړه ودا غټرامي باندې وړېدلې پوښولې کنه او کنه هغه دیم چرته غمون وړې او چرته سوجونه دې کول ولا الضالین ته دیم خیال نو نمازنه پس ګوره چې فرضونه پس زر پاسیو کنه ناس دي دا بل مرض دا بل علامه سنتونه پس دعا کوي کنه کوي مصلی خالی پری دي که مسلمان نه پاتې کیږي نو که مصلی خالی پری خو د خلکو ویل چې مولا شو مولا غوا خړلې مصلی خالی پرته نبیات دغه د منځ درو ګرځوا دا زه دومره سپک شي نه دي چې مړه منځر چا پسې کیږي یار چا پسې کیږي خدای دې غر کار چا پسې نه کیږي دا درته کم دلویلی چا پسې کیږي هر چا پسې نه کیږي دا بلا قیمتي منځ دی ورسېدلې کنه نظر از ور پسې وقدرتنا قدرت زمونږه حادثتون دا حادث دی غیر موثرتنا دا موثر نه دی په ایجاد کې او موثر دی په کسب کې شرقید دا مسله چیړلې ده ونحن لا نقدر مونږه قادر نه یو الا على بعض الاشیاء مگر بعض اشیاء باندې قدرت لرو بالآلات فعلو سرا والاسباب واسباب سرا والانصار او مددگارانو سرا والله تعالی خدای تعالی یقدر قادر دی بقدرته القدیمه خپل پخوانی قدرت باندې علی جمیل شیا پټول شي زونو باندې بلا لا بلا حالت نه په الی سرا ولا بمشارکت غیره او نه په مشارکت د غیر سرا و یرا خدای تعالی لیدل کیا لا کرو یتنان په شان لیدو زمونږه لئن نر الاشکال والالوان بالالات زمون شکلونه او رنگونه ګورو په آلات سرا کل حد کله کدا غاټه حد قدی غاټی ته وای او شروط او د غرنګي په شرطونو سره چې زمانه د مکان دی جهاد دی مقابله ده زمانه نه بغیر تلیدل کولې شي نه مکان نه بغیر کولې شي جهاد نه بغیر کولې شي چې ستا شاده سوالړی ته کولې شي لیدل ول نه شي شرط ولګي بیا کولې شي کنه او چې شه مقابله کې راغی کنه بیا مقابله شي په خبره باندې پیږي کنه نو دا یو شرط دی کنه والله تعالی خدای تعالی ير الالوان والاشکال الله تعالی ګوري رنگونه او دا شکلونه ببصره الذي بخپل د صفت د بصر هغه سره هو صفت له فی الازل چې هغه صفت د لپاره په ازل کې لا بالاتن پالی سره نه ګوري ولا بشروطنا او په شرطونو سره نه ګوري هغه شرطونه سدي چې هغه زمانه د هغه زمانه ته محتاج نه دی زو ته محتاج یو او درې زمانو ته موږ محتاج یو کنه تیر شوی حال را روانه او الله محتاج نه دی نه په هغه زمانه تیریږي لا یجری علیه زمان دا خو په موته تیریږي هغه زمانی او مکانی نه دی زمانی او مکانی غزوت یو نن ماشوم سبا ځوان بل ورځ بوډا څلورم ورځ مړ ختم راځه او جهاد او مقابله نو دا الله دې ته محتاج نه دی ويتکلم خدای تعالی خبرې کوي لکه کلامنا زموږ د خبرو پشانتنه لئننا نتکلم وزکه مونږ خبرې کوو ماجر وی غږیږي وی کنه لګ دې تکړه بالالته په اله سره مونږ خبرې کوو په اله سره او شروط او په شرطونو سره
والله تعالی خدای تعالی يتكلم خبر کوي بلا آلت بغیر د الینا ولا بشروط و بغیر د شرطونو ويسمع خدای تعالی اوریدل کیا لا کسمعنا نه پشان د اوریدو زمونږه لئن ذکر مونږه نسمع بالآلات مونږه په آلو سره وګونو سره وغدي کی ماشين کی دي سوق چې کون وي نو دا آلو سره مونږ اوریدل کو او شروط شرطونو سره کو چې هغه صحت د قوی کمالیه کلامیه دي چې ستاره خپل بستی الکا دا خپل به ګونګېنی جب بستا ګونګېنی او غوږ به کونی پرده بنش لیدلی نو دی آلو ته مونږه محتاج یو والله خدای تعالی يسمع الاصوات والكلمات الله تعالی اوري اوازونه او کلمې كلها طول بسمعه القديم په خپل سمع چې صفت د دې قديمي لا بالالات فالو سره خدای تعالی اوریدل نه کوي هغه اله صدا من اذن چې هغه غوږ دی عبارت دی د غوږ نه وسماخینو د غوږ د سورینه ولا بشروطن او په شرطونو سره الله تعالی خبرې نه اوري چې زمانه د جهاد دی قرب دی بعد دی او زه ته په شرطونو اورو نزدینه اورو لرنه نورو اوري کنه وبعدنا ونحن نتكلم ومنغ خبرې کو بل آلات په الو سره والحروف ودغه نګ په حرفونو سره اله صدا لاندې کیتوي کشفتان لك شونډي واللسان لك جبه والحنجره والخيشوم ماره ودا خيشوم داراواله والله تعالی خدای تعالی يتكلم خبرې کی بذاته په اعتبار د خپل ذات بلا آلت بغیر د آلینا ولا حروف بغیر د حروفنا والحروف دا حروف مخلوقه دا مخلوق دی لأن المؤلف ذکر مؤلف دا صغرا شو او زرد پکی قیاس مګدي لأن المؤلف من المخلوقات ذکر مؤلف د مخلوقاتنا مخلوق دی دا صغرا شو او کلام د الله تعالی غیر مخلوق دی دا کبرا شو لأن کلام الله تعالی قدیمنا کلام د الله تعالی قدیم دی قائم بذاته دی لا يقبل دانه قبلی انفصال جدا کېدل افتراق بیلیدل په انتقال سره قلوب اذهان وتا خبر باندې پیږي کنه او هو شیء او الله تعالی شی دی هلاک الاشیاء شیء دې کې وسبات خبرې